عمل میں ثبوت اور دوسرے نظریه کې رعایت. غټه مسله دلته زموږ په معاشره کې دا ده که د چا ته ویل سي وروره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کار هم کړی دی دای به درته ووایي چې دا کار یې نه دی کړی و له داسې هم ثبوت شته له داسې هم ثبوت شته. اوس دا ملا دا بل ملا دشمن ګڼي او دا ملا دا بل ملا دشمن ګڼي. الان کې په کار دغسې نه دی. اسلام موږ ته دا هدایت نه راکوي صحابه موږ ته دا لار نه راشي او تابعین تبع تابعین امام صاحب ګړي او فقها محدثین دا لار موږ ته بالکل نه راشي. ولکه زموږ د انډیا یا د دیوبند یو عالم راپورته کاږي پر یو شی فتوا لګوي چې دا ناجایزه دی دا بل عالم راپورته کاږي چې دا شی جایزه دی خو لیکن د یو بل احترام کوي یو بل جایز بولی او د یو بل قدر کوي. که د دې مثال موږ تاسو د فقهاو په زمانه کې واخلو امام شافعي رحمت الله علیه رفع یدان لکه د اهل حدیث کوي و هر رکوع ته او شته ولیاړه ته بیلاس ریودل تر غوږو پوري لکه د ځینې خلک سری دا امام شافعي رحمت الله علیه دا ضروری ګڼل. امام صاحب رحمت الله علیه د دو پر شودل ضروری ګڼل خو څکله به هم امام شافعي رحمت الله علیه ته مسله ورا پیش اسپا نو دای براله د پیغمبر د امام صاحب رحمت الله علیه لقبر سبید برکات وک صلات حاجات او بیا به د خپل کم مشکلات مسلې و دغه د حل کېدلو دعا به وک خدای وایي سیماس بدات برکات ک دال تمرفه یدان د لاسونه منر یودل ورمه ضروری ګڼل چله د قدر مکولو زله د شرمیدم لک پکابر کې دای پروتو. نو زموږ ملا زموږ د معاشره مسلمان کچیره د دماغو د کوپری د زړه د نفس مطابق نو بیا رواجی هم بریولای هم او رواجی هم بهر بلیای سکه پتو دوی پرتا لګی او کده د ذهن مطابق و او په اسلام کې ناجایز و نو بیا دای پر هغه سترګې پټي او پر هغه باندې دای بیا څن نه وی نو بهرحال ویډیو وژداري نو په عمل باندې د خپل اجتهاد یا د خپل رائے ثابتول په دلیل سره او د بل مسلمان ورور لیا ملا لیا قاضي لیا مفتی لیا امام د هغه د رائے خیال ساتل نو دا سينه سیدای غلطه عزت کیم نو تب دا سي زه خو بالکل په حق یم دای به هم غلط نه وي زه سبم څه دلیل وي او که بیا درته معلوم ورته دا دلیل لري د خوشه کړي دي. اوس لکه امام شافعي رحمت الله علیه دا حیث خوش کړي دي او امام صاحب پاکي خوشه کړي دي یعنی سکل کالی ورکسي کالی ختم سی یعنی ولم به غسل وکي طهر دته طهر یای دغه سپدا د بومه مسله دغه مجاخلو سي د اختلاف کله په اصولو کې کله په فروعي مسایلو کې او کله په سیاسي یا معاشرتي کې د دې څه مطلب د دې معنی دا ده که په بنیادی عقایدو کې اختلاف دا ټیک نه دی یعنی یو سړی درې خدای مني یو سړی یو خدای مني نو دغه اختلاف نه دی بلکې دا له اصولو ځاخه له دین ځاخه ترشتیدل او تلل دي. اوس یو سړی الله تعالی په علم غیب باندې خبر بولی سی په علم غیب باندې یو الله خبر دی خو بل ملا لیابل عامی لیابل عامل لیابل مفتی لیابل د تعویذو راپورته کړي سی هو زم په پټو خبر یم نو دا بنیادی عقایدو کې اختلاف دی نو په دا اختلاف سره سړی کو پر تراس یو فروعي جزئی مسائل دي په دو کې اختلاف جائز بلکې ضروری دی. اوس یو سړی دی مثال به موږ ورکو اخیری مثالونه ورکو یو سړی دی لجنازه بعد وا غواړي دا فروعي جزئی مسله ده یو سړی نه غواړي دا څوک سی غواړي د عام ټیک دی دا څوک سی نه غواړي د عام ټیک بس پر خپل ځای پرېږد. سیاسي یا معاشرتي سیاسي اختلاف هم راتلای سي یو لیډر یا یو پارټي بایدا اپریشن جایز دی بل ورته بایدا ناجایز دی یو ډرون حمله جایز دي بل یې ناجایز دي نو د باړو اختلاف راتلای سي په سیاسي مسایلو کې نو معاشرتي مسایلو کې هم راتلای سي یو بای زموږ دا رواج د اسلام مطابق دی دا بل ورته زموږ دا رواج د اسلام مخالف دی د باړه ملایان ټیک د کم عوامو تزما بیا دا سوال دی
چې ستاسې پر کم ملا لوی لګاږي له هغه ملا مسلې پوښتنه کوي او پر کم ملا سم لوی لګاږي د هغه خبره اروي او پر کم ملا سم لوی لګاږي له هغه ځخه رهنمایي د زندګۍ اخلي دا خدا سبب